صيغه اور معانی بتایي، یعنی یو دا خبره وکي چې دا کم الفاظ ورکړي دي چې دا د کم څه صيغه ده او بیا د هغې معنی هم بیان کوي. نو فعلتی، نو دا کم تا مکسوره ده دا مونږه بیان خبره وکړه چې دا د واحد مؤنث حاضر فعل ماضي صيغه وي. فعلتی واحد مؤنث حاضر، نو ته دې معنی دا ده چې تا چې یوې ښځې یو کار کړی نو موږ به ته وایو چې تا دا کار کړی دی. فعلتو دا د واحد متکلم مشترک صيغه ده، یعنی د مذکر دپاره هم راځي او د مؤنث دپاره هم راځي. دا خبره مونږ یاد ساتو چې تا ساکني دا د واحد مؤنث غایب صيغه وي. که چېرې په تا باندې زبر وي نو دا د واحد مذکر حاضر صيغه وي. که په تا باندې زیر وي نو دا د واحد مؤنث حاضر صيغه وي. او که په تا باندې پیش وي نو دا د واحد متکلم مشترک صيغه ده. نو فعلتو که زنانه کار کړی نو هغه به وایي چې ما دا کار کړی دی، او که زنانه وي نو هغه به هم وایي چې دا کار ما کړی دی. دواړو دپاره استعمالېږي. فعلتا دا د واحد مذکر حاضر صيغه ده، یعنی که یو سړی کار کړی نو موږ به ته وایو چې تا دا کار کړی دی. فعلنا دا اخرنۍ صيغه ده، تسنیه و جمع مشترک، یعنی مذکر دپاره راځي هم او د مؤنث دپاره هم راځي. یعنی مونږه دا کار کړی دی، خو که دوه سړي وي او که دوه زنانه وي. او دا شان د جمع دپاره هم راځي، که د دوو نه ډېر سړي وي یا ښځې وي نو هغوی هم دا لفظ استعمالوي. فعلتن، تن دا د جمع مؤنث حاضر د صيغې علامت دی. چې ډېرو زنانو کار کړی نو موږ ته وایي چې تاسو ټولو زنانو دا کار کړی دی. فعلو دا خبره مونږ ذکر کړه چې وو دا د جمع مذکر غایب علامت دی. فعلو یعنی هغه ټولو سړو دا کار کړی دی. فعلتما، فعلتما دا د تسنیه مذکر حاضر دپاره هم راځي او تسنیه مؤنث حاضر دپاره هم راځي. د مذکر دپاره هم راځي او د مؤنث دپاره هم راځي. نو دې کې به مونږ سیاق او سباق ته ګورو. که مخکې کم عبارت دی هغې کې د سړو ذکر و نو دا فعلتما به مونږ به بیا معنا د سړو کو، او که مخکې د زنانو ذکر و مخکې وروستو نو بیا به د دې نه مراد زنانه وي. نو فعلتما تاسو دواړو دا کار کړی دی. فعله دا ډومبۍ صيغه ده، هغه یو کس دا کار کړی دی. فعلت دا د واحد مؤنث غایب صيغه ده، یعنی هغه یوې ښځې کار کړی دی. فعلتا دا د تسنیه مؤنث غایب صيغه ده، یعنی هغه دواړه ښځو کار کړی دی. درج ذیل جملوں کی عربی بنائیے، اوس دا د اردو جملې دي وی دا عربۍ ته واړوئ. نو مونږ ته دې مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا د غایب صيغې دی، د حاضر دی یا د متکلم دی. نو د هغې لپاره نښې دا دي چې غایب کې عام چې کوم د غایب صيغې وي نو په اردو کې عام طور دپاره د هغې دپاره الفاظ استعمالیږي. اون لفظ چې پکې راشي نو دا د غایب صيغه وي، یا و پکې راشي دا هم د غایب صيغه وي، یا پکې اوس راشي نو دا هم د غایب صيغه وي. او چې کوم د حاضر صيغه وي نو په اردو کې د هغې لپاره راځي تو، تم. او چې کوم د متکلم صيغه وي نو د هغې لپاره راځي که واحد وي نو می راځي، او که چېرې جمع وي نو د هغې لپاره هم راځي. نو که په یو جمله کې می راشي یا هم راشي نو موږ ته به پته ولګي چې دا د متکلم صيغه دی. او په پښتو کې چې کوم غایب دي د هغې لپاره مونږ استعمالو هغه یا هغوی، نو دې دا معلومیږي چې دا د غایب صيغې دي. او چې کوم حاضر دی د هغې لپاره مونږ استعمالو چې یو وي نو ته، او چې ډېرې نو تاسو. او چې کوم متکلم دی د هغې لپاره مونږ استعمالو ما، او چې ډېرې نو مونږه. نو چې دا زموږ په ذهن کې وي نو موږ ته به د غایب حاضر متکلم په پېژندلو کې اساني وي. نو لومبۍ جمله ده کیا هم سب مردوں نے، نو دلته پکې هم راغلی، نو دې نه دا معلومه شو چې دا د متکلم صيغه ده او اخرنۍ صيغه ده. کیا هم سب مردوں نے، نو ته دې عربي دا ده فعلنا، فعلنا. دویم نمبر کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے، یا ایک عورت نے، چې ما یو سړي کار کړی دی یا یوې زنانه کار کړی دی. نو چې مې پکې راغی نو دې نه هم پته ولګېده چې دا د متکلم ده او مې د واحد دپاره راځي. نو دې کې کومه 14مه صيغه ده چې کومه د مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي.
نو هغه به مونږ دلته لیکو فعلتو فعلتو. بله دا کیا تو ایک مرد نے، نو دا تو دا دو واحد دپاره راځي د حاضر دپاره. کیا تو ایک مرد نے نو فعلتا فعلتا. کیا ان دو عورتوں نے نو ان دا دو غایب دپاره راځي او دو دی نو دا دې مونږ به داسې وایو فعلتا فعلتا. کیا ہم سب عورتوں نے کیا ہم سب عورتوں نے نو دا هم دا دو متکلم د پاره راځي او چونکې جمع صيغه ده نو کوم اخرنۍ صيغه ده هغه به مونږ ته دې په جواب کې لیکو او ترجمه کې نو معنا به شي فعلنا فعلنا. کیا ان سب مردوں نے سب دو جمع د پاره راځي او ان دو غایب د پاره راځي نو دا دو جمع مذکر غایب صيغه ده نو ته دې ترجمه مونږ کو فعلوا فعلوا. کیا تم دو مردوں نے نو تم دا د حاضر د پاره راځي او دو دا د تثنیه د پاره نو د دې دغه به شي ترجمه فعلتما فعلتما. کیا اس ایک عورت نے نو اس د غایب د پاره راځي او ایک د یو د پاره راځي یعنی دا د واحد مؤنث غایب صيغه ده نو معنی به شي فعلت فعلت. کیا تو ایک عورت نے نو تو د حاضر د پاره راځي او ایک دو واحد د پاره نو دا دو واحد مؤنث حاضر صيغه ده نو فعلتی فعلتی. کیا اس ایک مرد نے نو اس د غایب د پاره راځي او ایک د یو د پاره نو دا د واحد مذکر غایب صيغه ده نو معنی به موږ وکړو فعلا. لاندې دا کم سلایډ نمبر 58 دی نو دې کې د فعل ماضي د ډیرو ګردانونو لومبۍ صيغه هغه ذکر کړې ده او دا وایي چې تاسو تدینه ګردانونه وکئ نو تدې ګردانونه دا د فعاله د ګردان په شانتي دي. په کوم ځای کې چې د فعاله په ګردان کې الف راغلی نو موږ هم الف دغه کوو. که به کوم ځای کې وو راغلی نو هلته به موږ وو لیکو. که به کوم ځای کې به تا باندې زبر راغلی په آخر کې یعنی تا ورسره راغلی په هغې زبر نو موږ به په هغې باندې زبر لګو یعنی د اخر نه ټول ګردان به د فعاله په شانتي. البته که یو لفظ داسې وي که په هغې باندې په عین کلمې باندې پیش وي یعنی لکه شروفه دی نو د اخره پورې به مونږ په دغې را باندې ضمه لګو او که په یو حرف باندې زیر وي لکه حسبه دی نو د اخره پورې په سین باندې به زیر وي نو ټول ګردان به د فعاله به شانتي. مثلا رکعه دی نو ته دې ګردان به د فعاله به شانتي یا د ضربه به شانتي. رکعه رکعا رکعو رکعت رکعتا رکعنا رکعت رکعتما رکعتم رکعتی رکعتما رکعتن رکعتو رکعنا. د فتحه ګردان هم دغه شانتي دی او چې مونږ معنی هم یادې کړو ځکه چې اخو به بیا الفاظ راځي نو که مونږ ته د فتحه معنی یادې نو مونږ به معنی کولی شو او که مونږ ته معنی یاده نه وي نو مونږ به بیا معنی نشو کولی نو چې معنی هم مونږ یادې کړو. دخله معنی ده هغه داخل شو نو د دخله ګردان هم د رکعه به شانتي دی هېڅ فرق پکې نشته دی. د شروفه ګردان هم ته دغه به شانتي دی خو صرف مونږ به دا خیال کوو چې کوم عین کلمه ده یعنی را په دې به مونږ ضمه د اخره پورې وایو یعنی شروفه شروفا شروفو شروفت شروفتا شروفنا شروفتا شروفتما شروفتم شروفتی شروفتما شروفتن شروفتو شروفنا. و عزت والا هو د شروفه معنی دا ده. د کتابم دو رکعه به شانتي ګردان دی. حسبه د دې ګردانو هم دغه شانتي دی خو په سین باندې به مونږ صرف او زیر وایو. مثلا حسبه حسبا حسبو حسبت حسبتا حسبنا حسبتا حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتن حسبتو او حسبنا او ته دې معنی ده هغې ګمان وکړو. د جلسه هم د کتبه به شانتي ګردان دی او د رکعه به شانتي د فعاله به شانتي او د نصوره ګردان هم د هغې به شانتي دی نو چې دا ټول ګردانونه مونږ وکړو او دا یاد کړو او دا خبره مونږ وکړه چې د دې معنی یادول هم ضروري دي. نو لاندې دا صیغې لیکلي دي چې صیغې هم تاسو بیان کړئ چې دا د څه صیغه ده او معنی هم وکړئ نو چې دغه معنی مونږ یادې وي نو ته دې معنی کول به هم مونږ ته اسان وي. لومبۍ صیغه ده کتبنا نو کتبنا دا د فعلنا په شانتي ده نو دا اخرنۍ صیغه ده چې کله پکې د فعل ماضي په صیغه کې نون الف زبر نا راشي نو دا به اخرنۍ صیغه وي او چې د الف نه بغیر پکې نون راشي نو دا به د
جمع مؤنث غائب صيغه وي. نو کتبنا د دې معنا دا ده چې مونږه ولیکل، چې مونږه ولیکل که دو سړي وي یا دو زنانه وي یا ډېر سړي وي یا ډېرې ښځې، نو ټول به وایي چې کتبنا مونږه دو سړو یا دو ښځو یا مونږه ډېرو سړو یا ډېرو ښځو ولیکل. بله دا کتبتا، کتبتا نو دا دو تسنیه مؤنث غائب صيغه ده. د تا پکې د مؤنث علامت دی او الف دا پکې دا دو فاعل علامت دی. کتبتا نو معنا به دا شي هغې دوو زنانو ولیکل، هغې دوو زنانو ولیکل یا هغه دوو زنانو لیکلي دي. فتحا دا دو تسنیه مذکر غائب صيغه ده ځکه چې په دې کې د مؤنث علامت نشته دی او په کتبتا کې د تا د مؤنث علامت. نو فتحا هغې دوو کسانو کولاو کړي دي، که دروازه یې کولاو کړي، کتاب یې کولاو کړی، که ارس یې کولاو کړي، نو دا د تسنیه مذکر غائب صيغه ده. جلسو دا د جمع مذکر غائب صيغه ده ځکه چې په دې کې دا وو دا د جمع علامت هم دی او د فاعل علامت هم دی. جلسو هغه ټول سړي هغه کېناستلي دي، د ماضي معنا به یې مونږ کوو. جلستم دا تم دا د مذکر حاضر علامت دی، جمع مذکر حاضر صيغه ده. جلستم تاسو ټول کېناستئ. دخلا، دخلا د فتحا بشانتی دی. دخلا دخلا تسنیه مذکر غائب صيغه ده، هغه دوه کسان هغه داخل شول. دخلتا دا دو کتبتا بشانتی دی. دخلتا د تسنیه مؤنث غائب صيغه ده، هغه دوه زنانه داخلي شوي دي. نصرتما، نصرتما توما چې پکې راشي نو دا د تسنیه مذکر غائب صيغه هم جوړیږي او د تسنیه حاضر، تسنیه مذکر حاضر صيغه هم جوړیږي او د تسنیه مؤنث حاضر صيغه هم جوړیږي. تاسو دواړو یعنی سړو یا دواړو ښځو مدد کړی دی. او نصور نه الف پکې نشته دی، لہذا دا د جمع مؤنث غائب صيغه ده، هغه ټولو ښځو مدد کړی دی. او کتبو دا د جمع مذکر غائب صيغه ده، هغه ټولو کسانو هغه ټولو سړو لیکل کړی دي. اوس وایي چې تاسو د دې جملو عربي جوړه کوئ. نو وہ دو مرد داخل ہوئے، هغه دوه سړي داخل شوي دي. نو د دې اسانه ترجمه ده دخلا، دخلا هغه دوه کسان داخل شوي دي. تو ایک مرد نے گمان کیا، گمان د پاره لفظ راځي حسیبه او تو دا د حاضر د پاره راځي او ایک د یو د پاره، نو دا د واحد مذکر حاضر صيغه ده. نو تدې ترجمه بالکل اسانه ده حسیبو تا، حسیبو تا. او که موږ وایو چې ایوه ته یوه ښځه تا یوې ښځې ګمان کړی دی، نو حسیبو تی ما ګمان کړی دی، حسیبو تو هغه یو کس ګمان کړی دی، حسیبه. دا ټولې جملې ته موږ جوړولی شو. هم سب مردو یا هم سب عورتو نے لکھا، نو هم دا د متکلم د پاره راځي او د جمع د پاره راځي. نو دینه دا خبره معلومه شوه چې دا اخرنۍ صيغه به مونږ د دې په معنی کې لیکو او د لیکلو د پاره راځي کتابه. نو څه به شي؟ کتبنا، کتبنا. اوس چې ما لیکلي دي نو بیا به شي کتبتو، تا لیکلي دي، کتبتا هغه ټولو سړو لیکلي دي، کتبو هغه ټولو ښځو لیکلي دي، کتبنا. بیا وی اون سب مردوں نے لکھا، نو دا وسو د غائب صيغه ده چې دا اون پکې راشي دا د غائب صيغه وي او سبو د جمع د پاره راځي. نو ترجمه بالکل آسانه ده کتبو. ان دو مردوں نے کولا، اون د غائب د پاره راځي او دو تسنیه د پاره. نو دینه دا معلومه شو چې دا د تسنیه مذکر غائب صيغه ده او مرد سړو د پاره راځي. نو دا بشي فتحا، دویم نمبر صيغه فتحا، فتحا. میں نے مدد کی، متکلم صيغه ده د واحد. نو نصرتو، نصرتو. میں ایک مرد یا ایک عورت نے رکوع کیا، رکوع د پاره راځي رکعه، نو دا بشي رکعتو، دواړو د پاره راځي رکعتو. وہ سب مرد بیٹھے، نو د جمع مذکر غائب صيغه ده جلسو، جلسو. تم سب مرد بیٹھے، دا اوس د حاضر صيغه ده او د جمع د پاره راځي جلستم، جلستم. وہ دو عورتیں داخل ہوئے،
هغه دو زنانه داخلي شوي نو تدې چونکې و د غایب د پاره راځي او دو د تسنیه د پاره راځي او د داخلېدو لپاره دخله راځي نو دا بشي دخلتا دخلتا بیا وایي تم دو مردوں نے مدد کی نو دا د تسنیه مذکر حاضر صیغه ده نصورتما ان سب عورتوں نے مدد کی نو دا د جمع مؤنث غائب صیغه ده نو دا بشي نصورنا تو ایک عورت نے لکھا نو دا بشي کتبتی خا بیا وایي فائدہ عربی میں اور کے لیے واو آتا ہے د اور د پاره په عربی کې واو راځي مثلا تدې سی وی چې ما واوریدل او ما ولیدل نو د او تدې د پاره واو راځي او په اردو کې میں نے سنا اور میں نے دیکھا نو د اور د پاره به واو راځي نو سمعت و نظرت میں نے سنا اور میں نے دیکھا فتحوا ودخلوا نو فتحوا باندې وہ انہوں نے کھولا اور وہ داخل ہوئے نو اور د پارا وہ راغی نو درجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیے دام آسان دے ہم نے لکھا اور تم نے دیکھا کتبنا ونظرتم کتبنا ونظرتم ہم نے لکھا متکلم دے اور تم نے دیکھا دا حاضر دے میں نے مدد کی اور وہ سب عورتیں داخل ہوئے میں نے مدد کی نصورتو اور وہ سب عورتیں داخل ہوئے ودخلنا نصورتو ودخلنا میں نے مدد کی در متکلم دا اور وہ سب عورتیں داخل ہوئے جمع مؤنث غائب تم سب عورتوں نے لکھا اور ان دو عورتوں نے دیکھا د لکھنا د پارا کتابه راځي او د لیدلو د پارا نزواره لفظ دی او تم دا د حاضر صیغه ده اور ان دو دا د غائب ده تم سب عورتوں نے لکھا کتبتن اور ان دو عورتوں نے دیکھا ونظرتا 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 تم دو عورتوں نے لکھا اور ان دو عورتوں نے دیکھا تم دو عورتوں نے دوال تسنیه صیغه دي خو دا لومبۍ د حاضر ده او دا دویمه د غایب ده تم دو عورتوں نے لکھا نو دا بشي کتبتما کتبتما ونظرتا کتبتما ونظرتا چې کوم د حاضر وي نو په هغې کې به توما لګي او چې کوم د غایب د تسنیې وي نو هغې کې تا الف زبر تا لګي ان دو مردوں نے رکوع کیا اور ان دو عورتوں نے مدد کی دواړه د تسنیه غایب صیغې دي خو د لومبۍ د مذکر غایب ده او د بله د مؤنث غایب ده ان دو مردوں نے رکوع کیا رکعا او دا بل بشي نصوراتا ان دو مردوں نے رکوع کیا نو دا بشي رکعا اور ان دو عورتوں نے مدد کی ونصوراتا وہ سب عورتیں داخل ہوئے اور انہوں نے لکھا دواړه د جمع مؤنث غایب صیغې دي داخلو لپاره دخله راځي او د لیکلو لپاره کتابه نو دا بشي وہ سب عورتیں داخل ہوئے دخلنا او بیا بشي وکتبنا دخلنا وکتبنا نو دغه اسانه طریقه ده د اور لپاره به و لفظ راځي نو چې مونږ صرف او پیژنو چې دا غایب دی حاضر دی متکلم دی او بیا په غایب حاضر متکلم کې دا واحد دی تسنیه جمع ده نو د هغه موافق بوله بیا مونږ د عربی صیغه راوړو نو انتهایی آسان دی اس قسمه مشکل پکې نشته دی خو دا دی چې لږ سوچ غور او فکر غواړي اوس راځو مونږ سلایډ نمبر 61 لا دی کې د ثلاثي مجرد کم ابواب دي د ماضی معلوم د هغې ګردانونه لیکلي دي دا خبره به زه بیا هم ذکر کم مخکې مونږ ذکر کړي وه چې د ثلاثي مجرد د فعل ماضي کم ګردانونه دي نو هغه په درې قسمه باندې دي یا به د هغې ګردان د فعله په ګردان به شانتي یعنی په عین باندې به فا عین لام په درې ونو به زبرونه وي فعله فعله د اخره پورې یا به د هغې ګردان د فاعله په وزن باندې یعنی په عین کلمه باندې به مونږ زیر وایو او یا به د فعوله په وزن باندې وي تدې درېم نه علاوه پکې نور نه وي نو کوم دا لومبي درې ګردانونه دي ضربا فتحا نصوره دا ټول د فعاله په دغه باندې دي نو د ضربا ګردان دي ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ضربتو او ضربنا
او د فتحه ګردان هم د ضربه په شان دی څنګه چې د هغې په اخر کې الف واو تا ساکن بیا تا الف زبرتا بیا نه دقه شانتي د فتحه هم دی فتحه فتحه فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما نو چې دا ګردانونه مونږ ته بالکل ازبر وي چې په یو سا باندې دا ټول ګردانونه مونږ وایو نو اله به مونږ بیا مخې ته چلیدی شو که نه مونږ ته به بیا مشکلات وي نصوره ګردان هم د ضربه په شان دی نو دا هغه درې بابونه شو ضربه یضربو فتحه یفتحو او دا دریم دی نصوره ینصرو نو دا د فعل ماضي ګردانونه مونږ یاد کړل او د مضارع ګردانونه چې کله راشي نو هغه به مونږ بیا په هغې ځای کې یاد کو بل باب مونږ سره و د سمعه نو دا د فاعله په وزن باندې سمعه سمعه تدې ګردانونه هم تدقه نصوره فتحه ضربه په شان دي خو دلته صرف په عین کلمه یعنی په میم باندې به مونږ زیر وایو نو د اول او د اخر نه یو شان دي سمعه سمعه سمعو سمعت سمعتا سمعنا د اخره پورې او د حاسبه ګردان هم دقه شان دي د سمعه په شان دي هیڅ فرق پکې نشته او د شرفه ګردان هم ته د نورو په شان دي خو صرف په عین کلمه یعنی په را باندې به مونږ پیش وایو شرفه شرفه شرفو شرفت شرفتا شرفنا شرفت شرفتما شرفتم شرفتی شرفتما شرفتن شرفتو او شرفنا نو دا څلورم باب دی سمعه یسمعو دا بل پنځم باب دی حاسبه یحسبو او دا بل شپږم باب دی شرفه یشرفو نو د ماضي ګردانونه دا دي او د مضارع ګردانونه چې کله بیا راشي نو هغه به ان شاء الله تعالی مونږ بیا وایو